دې درس کې به مونږه د اسم متمکن شپاړسم او اخرنی قسم دا د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره ذکر کو. د اسم متمکن شپاړسم قسم دی اغا جمع مذکر سالم چې د هغې اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. دلته به دا خبره هم تاسو په ذهن کې یاد ساتئ چې تدې نه مخکې یو قسم دا مونږه ذکر کړی او غالبا 14 نمبر قسم و چې د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. نو مونږ ویلیو چې د دغې قسم اعراب په 3 حالتونو کې تقدیری دی، خو دا قید پکې مونږ لګولیو چې د جمع مذکر سالم نه علاوه. نو دلته اوسو مونږ د هغې جمع مذکر سالم په باره کې خبره کوو چې د هغې اضافت شوی وي یا متکلم طرف ته. او جمع مذکر سالم د هغې وضاحت او تعریف مخکې مونږ کړیو چې د جمع مذکر سالم په حالت رفعی کې تدې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې وو ساکین وي او د هغې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. او په حالت نسبی او په حالت جری کې د جمع مذکر سالم په آخر کې نون مفتوح وي تدې نه مخکې یا وي او د یا نه مخکې زیر وي، لکه مسلمین، عابدین، فاسقین، کافرین، عادلین وغیره وغیره. نو کله چې دا جمع مذکر سالم دا مضاف وي یا متکلم طرف ته، نو دی لای د اعرابو په 9 قسمونو کې اخرنی قسم یعنی 9 نمبر قسم ورکړی دی او هغه دا دی چې تدې حالت رفعی دا به په واوی تقدیری سره وي، یعنی واو دا به په لفظونو کې موجود نه وي. او حالت نسبی او حالت جری دا به په یا سره وي. چې کله د جمع مذکر سالم تدې اضافت وشو یا متکلم طرف ته، نو کچری دا د مرفوعاتو نه یو مرفوع، نو تدې حالت رفعی با په واوی تقدیری سره وي. که په 12 منصوباتو کې یو منصوب واقع کېدو نو تدې حالت نسبی به په یا سره وي، او که په 2 مجروراتو کې یو مجرور واقع کېدو نو تدې حالت جری به هم په یا سره وي. اسم متمکن کے اعراب کی 9 قسم، نو هغه سره حالت رفعی تقدیری واو کے ساتھ، حالت نسبی اور حالت جری یائی لفظی کے ساتھ. اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 16 قسم جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے عادلیہ، اس کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے 9 قسم خاص ہیں، یعنی رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر یائی لفظی کے ساتھ. ویسے مثالوں نے ذکر کری دی. د حالت رفعی مثال لے ذهب عادلیہ، ذهب عادلیہ. دا عادلیہ دا د ذهب د پارا فاعل جوړیږي او دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره، ځکه چې د عادلیه اصل و عادلون، یا عادلون دا جمع مذکر سالم دی، بیا ته دې اضافت شوی دی یا متکلم طرف ته، نو دا په اصل کې و عادلون یا. نو دا قانون دی چې د جمع نون او د تثنیه نون د اضافت په وخت کې غورځېږي. نو مونږه
دا عادلون په آخر کې چې دا کم نون دی نو دا نون مونږ وغورځاو نو مونږ سره جوړ شو عادلویا. نو واو او یا دا یو ځای جمع شول. د دې په باره کې هم قانون دی صرفي چې کله واو او یا دا یو ځای جمع شي یو پکې ساکن وي نو دغه واو یا کول او بیا د یا په یا کې ادغام کول دا واجب دی. لہذا دا و مونږ یا کړه او بیا مو په یا کې ادغام کړه نو عادلویه ته جوړ شو عادلویه. بیا د یا د وجې نه دا ضمه مونږ په کسرې سره بدل کړه نو عادلیه ته جوړ شو. نو که ستاسو خیال وي نو دلته په اصل کې واو موجود دی خو بیا دغه واو دا په یا سره بدل شوی دی. نو دلته د عادلیه دا مرفوع دی په واوی تقدیری سره. د حالت نسبی مثال له رأیت عادلیه نو دا منصوب دی پیای لفظی سره یا په لفظونو کې موجود ده او مررت بعادلیه نو دا مجرور دی پیای لفظی سره. حالت نسبی او حالت جری دواړه یو شانتي دي. په حالت نسبی کې چې دا کوم عادلیه دی او په حالت جری کې دا کوم عادلیه دی نو تدې دواړو اصل وو عادلینا یا. ځکه چې مخکې مونږ ویلو چې د جمع مذکر سالم تدې حالت نسبی او تدې حالت جری تدې په آخر کې نون مفتوح وي د نون مفتوح نه مخکې یا وي او د یا نه مخکې کسره وي نو دا په اصل کې وو عادلینا او یا متکلم په آخر کې دا عادلینا یا. نو مونږه دا نون د اضافت د وجې نه وغورځاو نو عادلیت جوړ شو نو بیا د یوې یا په بلې یا کې ادغام شو نو عادلیه دا ته جوړ شو. نو صاحب کتاب په خپل هم ته دې وضاحت کړی دی. یہ اصل میں رفع کی حالت میں عادلون تھا یعنی ذهب عادلیه یادې چې په دې کې دا عادلیه په حالت رفعی کې دا په اصل کې عادلون اس کی اضافت ہوئی یا ضمیر متکلم کی طرف جمع قانون اضافت کی وجہ سے گر گیا واو اور یا جمع ہو گئے واو کو یا کر دیا یا کو یا میں ادغام کر دیا اور اس کے ماقبل کو کسرہ دے دیا تو عادلیہ ہو گیا. نسبی اور جری حالت میں اس کے عادل عادلینہ ہے اور یہ یا اب بھی لفظوں میں موجود ہے. تدمنگا وضاحت کو جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم کے اعراب کی پہچان. نو وسو تدی نور مثالونه میں ذکر کړی دي د حالت رفعی میں ذکر کړی دي د حالت نسبی میں ذکر کړی دي او د حالت جری میں ذکر کړی دي. نو حالت رفعی دا په واوی تقدیری سره وي او حالت نسبی او حالت جری دا دواړه په یای لفظی سره وي. نو د حالت رفعی مثالونه دي هؤلاء عادلیه هؤلاء ضاربیه هؤلاء ناصریه هؤلاء عالمیه هؤلاء مانعیه او هؤلاء ظالمیه. نو دا سونه مثالونه چې ذکر کړی دي نو په دې ټولو کې د هؤلاء دا مبتدا ده او د عادلیه ضاربیه ناصریه تر د اخره پورې دا د مبتدا د لپاره خبر وي او د مبتدا خبر دا په مرفوعاتو کې دي. نو دا ټول الفاظ دا مرفوع دي په واوی تقدیری سره. عادلیه کې خو موږ بحث وکړو. ضاربیه دا په اصل کې و ضاربونیا ضاربونیا. دغه شان ناصریه په اصل کې و ناصرونیا. عالمیه په اصل کې و عالمونیا. مانعیه په اصل کې و مانعونیا تر د اخره پورې. نو په دې ټولو کې دغه نون د اضافت د وجې نه وغورځېد نو موږ سره جوړ شو ضاربویا ناصرویا عالمویا مانعویا ظالمویا. نو واو او یا یو ځای جمع شول واو مونږ یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه او بیا مو دغه ضمه په کسرې سره بدل کړه نو ضاربیه ناصریه عالمیه مانعیه ظالمیه دا ته جوړ شو. اوس راځو مونږه ته دې حالت نسبی او حالت جریله. نو د حالت نسبی مثال له رأیت عادلیه او د حالت جری مثال له مررت بعادلیه. په دې باندې بره مونږه خبره عرض کړه. رأیت د هؤلاء ضاربیه ته دې حالت نسبی ده رأیت ضاربیه او حالت جری ده مررت بضاربیه.
او بیا دې رأيت ناصرية مررت بناصرية، رأيت عالمية او مررت بعالمية، رأيت مانعية مررت بمانعية، رأيت ظالمية مررت بظالمية. نو کم دا دویم کالم دی نو دا دی کې دا ضاربیه، ناصریه، عالمیه، مانعیه دا د رأیتو فعل لپاره مفعول به جوړیږي. او په دې بل کې دا کم دریم نمبر کالم دی نو په دې کې دا ضاربیه، ناصریه، عالمیه، مانعیه دا د با حرف جر لپاره مجرور جوړیږي. او حالت نسبی او حالت جری کې دا دواړه مجرور دي په یای لفظي سره. خو په حالت نسبی او په حالت جری کې تدې اصل دا یو شانتی دی، لکه ضاربیه په حالت نسبی کې راغلی دی او په حالت جری کې راغلی دی، نو تدې اصل او ضاربینایا. او په حالت جری کې دغه شانتی دی، دغه شانتی ناصریه نو تدې اصل او ناصرینایا. او عالمیه تدې اصل او عالمینایا. د مانعیه اصل او مانعینایا. او د ظالمیه اصل او ظالمینایا. نو دغه نون د جمع مذکر سالم دا نون د اضافت د وجه نه وغورځید، نو بیا دوه یاګانې یو ځای جمع شوي، د یوې یا موږ په بلې یا کې ادغام وکړو، نو دغه ضاربیه، ناصریه، عالمیه، مانعیه، ظالمیه دا ته جوړ شو. نو خلاصه دا شوه چې کله د جمع مذکر سالم اضافت وشي یا متکلم طرف ته، نو دا په دې حالت رفعی به په واوی تقدیری سره وي، او حالت نسبی او حالت جری دا به په یای لفظی سره وي. اسم متمکن کی 16 اقسام پر اعراب کی 9 اقسام کی تقسیم. نو تدین لاندې بیا لیکلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 په دې تور کلر کې. نو کدا نقشه تاسو په ذهن کې وي نو د اسم متمکن د 14 اقسام به هم تاسو ته یادول آسان وي، او دیله چې د اعرابو دا کم 9 اقسام ورکړي دي نو دغه اقسام به هم یادول تاسو ته آسان وي، او سره د مثالونو ته دې وضاحت کړی دی، خو تاسو ځان په دې نقشه باندې پوه شئ. نو دا کم 16 چې لیکلي دي نو دا 14 دا د اسم متمکن د 14 اقسام دي. او که د دې نه لاندې تاسو وګورئ نو په دې بل کلر کې دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو دا د اعرابو دا 9 اقسام دي. په دې تور کلر کې د اسم متمکن 14 اقسام ذکر کړي دي، او دا لاندې د سور غونډه کې کلر چې دی نو په دې کې دا 9 اقسام د اعرابو ذکر کړي دي. نو اوس موږ ته دې هر یو تفصیل ذکر کوو. نو که تاسو وګورئ د اسم متمکن دا 14 چې کوم انسی دي نو 1 2 3 لومبی قسم دی مفرد منصرف صحیح، دویم دی قائم مقام صحیح، او دریم دی جمع مکسر منصرف. نو تدې درې ورنولای د اعرابو لومبی قسم ورکړی دی. لاندې وګورئ تاسو د مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح او جمع مکسر منصرف تدې د لاندې ایک لیکلی دی. نو تدې مطلب دا دی چې دې لای د اعرابو لومبی قسم دی. هغه څه دی چې حالت رفعی په ضمې سره، حالت نسبی په فتحې سره، او حالت جری په کسرې سره. نو بیا مثالونه ورکړي دي، دا زید دلون رجال دا د حالت رفعی مثالونه دي، خو زید دا د مفرد منصرف صحیح مثال له، دلون دا د قائم مقام صحیح مثال له، او رجال دا د جمع مکسر منصرف مثال له. او بیا زیدن دلون رجالن دا د درې ورنو د حالت نسبی مثالونه دي. زیدن د مفرد منصرف صحیح، دلون د قائم مقام صحیح، او رجالن د جمع مکسر منصرف. او د حالت جری مثالونه ورکړي دي، زیدن دلوین رجالن. نو زیدن د مفرد منصرف صحیح د حالت جری دی، دلوین د قائم مقام صحیح د حالت جری مثال له، او رجالن د جمع مکسر منصرف د حالت جری مثال له. اوس بر تاسو بیا لاړ شئ 1 2 3 4 نمبر. نو د اسم متمکن څلورم قسم دی جمع مؤنث سالم، او دی لای د اعرابو دویم قسم ورکړی. هغه څه دی چې حالت رفعی په ضمې سره ده، او حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسرې سره دي. نو تدې بیا مثالونه ورکړي دي، قانتاتن نو دا تدې د حالت رفعی مثال له، مرفوع په ضمې سره، قانتاتن قانتاتن، حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسرې سره راځي. بیا د اسم متمکن پنځم قسم دی غیر منصرف. نو دی لای د اعرابو دریم قسم ورکړی دی، حالت رفعی په ضمې سره ده، او حالت نسبی او حالت جری دواړه په فتحې سره دي.
نو بیا مثالونه ورکړي دي. د حالت رفع مثال له عمارو او د حالت نسبی او د حالت جری دواړه راځي عمارا عمارا. شپږم قسم د اسماء خمسه مکبره. د اسم متمکن شپږم قسم د اسماء خمسه مکبره او د له د اعراب څلورم قسم ورکړی دی. هغه دا دی چې حالت رفعی په واو سره دی، حالت نسبی په الف سره دی او حالت جری په یا سره دی. نو بیا مثالونه ورکړي دي. د حالت رفع مثال له اخوکا، د حالت نسبی مثال له اخاکا او د حالت جری مثال له اخیکا. وم اتم او نهم قسم. وم قسم دی تثنیه حقیقی، اتم قسم دی تثنیه صوری او نهم قسم دی تثنیه معنوي. تدې درې ونو اعراب یو شانتی دي او د له د اعراب پنځم قسم ورکړی دی. وغه دا دی چې حالت رفعی په الف سره دی او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتح سره دی. بیا مثالونه ذکر کړی دي. رجلان، اثنان، کلاهما دا د حالت رفع مثالونه دي. رجلان دا د تثنیه حقیقی د حالت رفع مثال له، اثنان د تثنیه صوری د حالت رفع مثال له او کلاهما د تثنیه معنوي د حالت رفع مثال له. او بیا د حالت نسبی مثالونه دي. رجلین، اثنین، کلیهما. نو دا تدې درې وړو د حالت نسبی مثالونه دي. رجلین د تثنیه حقیقی، اثنین د تثنیه صوری او کلیهما د تثنیه معنوي د حالت نسبی مثال له. او د حالت جری مثالونه دي. رجلین، اثنین، کلیهما د درې وړو. رجلین تثنیه حقیقی، اثنین تثنیه صوری او کلیهما تثنیه معنوي. بیا لسم، یولسم، دولسم قسم د اسم متمکن. لسم قسم د جمع حقیقی، یولسم قسم د جمع صوری او دولسم قسم د جمع معنوي. تدې درې ونو هم اعراب یو شانتی دي او د دې لې د اعراب شپږم قسم ورکړی دی. هغه کوم دی؟ حالت رفعی په واو ما قبل ضمه سره او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل کسره سره. بیا مثالونه ورکړي دي. نو د حالت رفعی مثالونه دي. صالحون، 20، علوم، مال. د درې ونو صالحون د جمع مذکر سالم حقیقی مثال له، 20 د جمع صوری مثال له او علوم مال د جمع معنوي مثال له. او صالحین، 20، اولی مال. نو دا د حالت نسبی مثالونه دي. صالحین د جمع مذکر سالم، 20 د جمع صوری او اولی مال د جمع معنوي. او بیا لاندې صالحین، 20، اولی مال دا هم د حالت جری مثالونه دي. حالت جری او حالت نسبی یو شانت راځي. نو صالحین د جمع حقیقی، 20 د جمع صوری او اولی مال د جمع معنوي مثالونه دي. دیالسم قسم دی اسم مقصور او څوارلسم قسم دی غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم. یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه مضاف وي یا متکلم طرف ته. نو دې دواړو لای د اعراب وم قسم ورکړی دی. هغه دا دی چې حالت رفعی په ضمه تقدیری سره ده، حالت نسبی په فتحه تقدیری سره ده او حالت جری دای په کسره تقدیری سره ده. یعنی په درې ونه حالتونو کې تدې اعراب تقدیری دي. دا لومبه کوم مثال چې ورکړی دی موسی او غلامی. په حالت رفعی کې به هم دغه شانت راځي، په حالت نسبی کې هم دغه شانت راځي او په حالت جری کې به هم دغه شانت راځي. څه فرق پکې نشته. پنځلسم قسم د اسم منقوص. نو دله د اعراب اتم قسم ورکړی دی. هغه دا دی چې حالت رفعی په ضمه تقدیری سره ده، حالت نسبی په فتحه لفظی سره ده او حالت جری په کسره تقدیری سره ده. نو حالت رفعی مثال دی قاضی، د حالت نسبی مثال دی قاضیه او حالت جری کې به هم قاضی راځي. او بیا د 16 نه لاندې لیکل دی جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم. نو دله د اعراب نهم او اخرنی قسم ورکړی دی. هغه دا دی چې حالت رفعی په واوی تقدیری سره ده او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل کسره سره ده. نو دا په حالت رفعی نسبی او جری کې تدې شکل یو شان دی خو په اصل کې تدې فرق وي. په حالت رفعی کې دلته په اصل کې وو موجود وي بیا هغه حذف کیږي. موږ وضاحت کړو. نو ناسوریه چې دا په حالت رفعی کې وي نو دا به مضمومی په واوی تقدیری سره او حالت نسبی او حالت جری دواړه راځي. ناصریه نو دا منصوب دی او مکسور دی په یا ما قبل کسره سره. نو دا 14 قسمونه او دی چې د اعراب کم 9 قسمونه ورکړو نو هغه. بیا سلایډ نمبر 286 اسم متمکن کې 16 اقسام. نو په دې سلایډ کې کتا سو وګورئ نو د اسم متمکن دغه 14 قسمونه صرف نمونه ول ذکر کړی دي او مثالونه وس ذکر کړی دي. لومبه د مفرد منصرف صحیح تدی مثال د زیدون، دویم د قائم مقام صحیح تدی مثال د دلون،
دریم د جمع مکسر منصرف مثال رجلن. سلورم د جمع مؤنث سالم مثال د مسلمات. پنځم د غیر منصرف مثال د ابراهیم. شپږم د اسماء خمسه مکبره جو مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ. تدی مثال ابو کا حمو کا وغیرہ وغیرہ. وم دے تسنیہ حقیقی تدی مثال رجولانی. اتم دے تسنیہ سوری تدی مثال اسنانی. نہم دے تسنیہ معنوی مثال کلاہما. لسم دے جمع حقیقی مثال صالحون. یو لسم جمع سوری مثال دے عشرون. دو لسم جمع معنوی مثال اولو. دیار لسم اسم مقصور مثال دے موسیٰ. سوال لسم ہر وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو بشرط یہ کہ جمع مذکر سالم نہ ہو. تدی مثال دے غلامی. اور پنځل لسم نمبر دے اسم منقوص لکه تدی مثال دے قاضی. او شپاړسم نمبر دا دے جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو لکه ناصریہ. نو تدی فائدہ دادا چې مونږ ته نوم یاد وي او مثال یاد وي. نو که بالفرض مونږ داسې وایو چې ابو کا، نو ابو کا تدی نه زمونږ ذهن ته اسماء خمسه راځي یا قاضی. نو د قاضی نه زمونږ ذهن ته اسم منقوص راځي. که د قاضی په شان نور کم الفاظ وي یعنی داسې اسم وي چې په اخر کې یا وي او د یا نه مخکې کسره وي، نو د هغې اعراب دا به په دو حالتونو کې تقدیري وي او په یو حالت کې به لفظي وي. نو چې دا ته دې کم از کم چې دا نمونه خو موږ ته صحیح یاد وي او دا یو مثال راته هم یاد وي. نو دغه 14 قسمونو لای د اعراب او د 9 قسمونه ورکړي دي. په سلاید نمبر 287 کې د اعراب او دغه 9 اقسام ذکر کړي دي او مثالونه هم ذکر کړي دي. لومبه قسم دا دی چې حالت رفع په ضمه سره وي، حالت نصبی په فتحه سره وي او حالت جری په کسره سره وي. نو دا به څنګه راځي؟ زیدون، زیدن، زیدین. زیدون د حالت رفع مثال دی، زیدن د حالت نصبی او زیدین د حالت جری دی. دویم قسم دی رفع ضمه سره ده او حالت نصبی او حالت جری په کسره سره ده. قانتاتون، قانتاتین، قانتاتین. دریم قسم دی رفع د ضمه سره ده او نصب او جر په فتحه سره دي. مثال دی عمرو، عمرا، عمرا. سلورم رفع د واو سره ده، نصب د الف سره دی او جر د یا سره دی. مثال ابوکا، اباکا، ابیکا. پنځم رفع د الف سره، نصب او جر د یا ما قبل فتحه سره. رجلان، رجلین، رجلین. شپږم رفع د واو سره او نصب او جر د یا ما قبل کسره سره. مثال عابدون، عابدین، عابدین. اوم رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، رفع نصب جر دریوانا تقدیری. موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. په دریوانا حالتونو کې به موسی راځي. اتم نمبر حالت رفع په ضمه تقدیری سره، حالت نصبی په فتحه لفظی سره او حالت جری په کسره تقدیری سره. قاضی، قاضیه، قاضی. نو په حالت نصبی او حالت جری کې به قاضی، قاضی راځي او په حالت نصبی کې به قاضیه راځي. او نهم نمبر حالت رفعی په واو تقدیری سره او حالت نصبی او حالت جری په یای لفظی سره. تدی مثال ناصریه، ناصوریه، ناصوریه.